सेल थ्योरी څنګه راغله دا موږ داسې ویلی شو چې فارمولیشن اف سیل تھیوري سیل تھیوري څنګه جوړه شوه ټیک ده دې ته موږ داسې ویلی شو چې فارمولیشن اف سیل تھیوري څنګه جوړه شوه په سیل تھیوري کې 3 پوینټس دي پهلا پوینټ د سیل تھیوري دا دی چې د ټول جاندار د یو یا د یو نه سیوا سیل نه به خامخا جوړ شوي دا ټول جاندار به د یو یا د یو نه سیوا سیل نه جوړ شوي شاباس دې ښه ګورئ په سیل تھیوري کې 3 پوینټس دي پهلا پوینټ دا دی چې آل لیونګ ارګینزمز ټول جاندار سیزونه are made from one cell or more cells اولنې پوینټ دا دی چې یو سیز جاندار یي نو لازمي خبره ده چې دا به خامخا د یو یا د یو نه سیوا سیلونه جوړ شوي اولنۍ خبره پکې څه ده چې دا به خامخا د یو یا د یو نه سیوا سیلونه جوړ شوي اولنۍ خبره په دې کې دا ده چې یو سیز جاندار یي نو دا به خامخا د یو یا د یو نه سیوا سیلونه جوړ شوي یو پوینټ دا دی دویم پوینټ دا دی د سیل تھیوري چې سیل چې دی it is the structure and functional unit of all living organisms. Cell is the structural and functional unit of all living organisms. چې د ټولو جاندارو د سټرکچر او د فنکشن یونټ دی سیل یعنی د هر جاندار یو سټرکچر به خامخا د سیل نه جوړ شي او دا سیل چې څه فنکشن کوي اټ از ډیو ټو دی سیل دا د سیل د وجې نه کوي یعنی دا ارګن چې کم فنکشن کوي دا به د هغه سیلز د وجې نه کوي خبره پوه شوئ نو دویم پوینټ دا و د سیل تھیوري دریم پوینټ دا دی چې نوي سیلونه چې ارایز کیږي نیو سیل arise from free existing cells by cell division देखो ګورئ هر کله چې نوي سیلونه پیدا کیږي دا نوي سیلونه به د زړو سیلونو نه پیدا کیږي چې مخکې نه سیلونه وو نو د هغې نه به سیل ډیویژن وشي او نوي سیلونه به پیدا کیږي یعنی دا مطلب دی چې ته د ځانه یو سیل نشي کریټ کولی سیلونه ته د ځان نه نشي جوړولی ګوره دا سیل هر څه معلوم دي خو یو ساینټسټ د اوسه پورې یو سیل نشي جوړولی دا الله تعالی په خپل قدرت جوړ کړي دي نو وایي چې نوي سیلونه چې پیدا کیږي دا به د سیل ډیویژن په ذریعه باندې پیدا کیږي پیدا کیږي او مخکې نه به سیلونه یي نو د هغې باندې به دا پیدا کیږي اوس موږ دا 3 پوینټونه د سیل تھیوري پوینټس دي دې له موږ راځو چې دا 3 پوینټونه څنګه راغلل دا سیل تھیوري چا پیش کړله او دا 3 پوینټونه د دې په شا باندې هسټري ده د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده هسټري له موږ راځو هسټري اف فارمولیشن اف سیل تھیوري formulation of cell theory د سیل تھیوري د فارمولیټ کولو د جوړولو د هغې هسټري څه ده اولنۍ خبره د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې ګریکس اولني خلکو چې دوی به د نیچرل ورلډ ډیټا ارګنایز کوله نیچرل ورلډ د قدرت چې کومه دنیا پیدا کړې د دې دا ډیټا به دی ارګنایز کوله یعنی جاندارو ته د دوی هم خیالو چې د دې ځان سره یو ریکارډ جوړ کړي نو اولنۍ خبره دا ده چې ګریکس ور د فرست دا اولني خلکو چې who organized the natural world data د نیچرل ورلډ چې کوم ډیټا دا هغې به دا ارګنایز کوله دا اولنۍ خبره دویمه خبره دا ده چې د ګریک نه وروستو د یونان والا نه وروستو ارسټاټل چې دی هغه دا نظریه پیش کړې وه چې plants and animals are somehow related
ریلیټډ د وی چې د پلانټس او د انیملز په خپلو کې سره سره تعلق شتي د پلانټس او د انیملز په خپلو کې سره سره تعلق شتي خو دا پته نه و چې دا تعلق د سیل له په دې ټولو جاندارو کې سیل کامن دی سیل چې دا وبګي موجود دا پته لا چاته نه و ٹھیک شو نو ارسطاټل دویم پوینټ د هیستوري کې دویم پوینټ چې دی هغه د ارسطاټل دی Aristotle څه خبره کړې وه plants and animals are somehow related د نظریه دا وه د ویو دا و چې plants and animals are somehow related plants and animals are somehow related د دوی په خپلو کې څه نه څه تعلق شتي د دې بوټو او د ځناورو په خپلو کې څه نه څه تعلق شتي دریم پوینټ له راځو باقاعده تاریخ چې شروع کیږي دا د 1665 نه شروع کیږي په 1665 کې رابرټ هوک یو ساینټیسټ و دینه مخکې یو خبره کوم د دینه مخکې دا چې په 17 سنچري پورې اپ ټل 17 سنچري د 17 سنچري پورې چاته هم دا پته نه وه چې دا سیل چې دی اټ از د فنډامنټل یونټ اف لایف چې سیل چې دی دا د لایف فنډامنټل یونټ دی دا د 17 سنچري پورې چاته هم پته نه وه په 17 سنچري کې مایکروسکوپ ایجاد شو چې کله مایکروسکوپ ایجاد شو نو په هغې کې ساینسدانانو وکتل د لیوینګ ارګانیزمز د ټیشو سټډي وکړله نو هغې ته پته ولګېده چې دا سیل چې دی دا د فنډامنټل یونټ اف لایف دی فنډامنټل یونټ اف لایف دی شاباس نو اپ ټل 17 سنچري no one knew هیڅ چاته پته نه وه no one knew هیڅ چاته پته نه وه that seal as the fundamental unit of life seal as the fundamental unit of life د 17 سنچري پورې دا چاته پته نه وه چې سیل چې دا فنډامنټل یونټ اف لایف دی سیل چې څه دی فنډامنټل یونټ اف لایف شاباس څلورم پوینټ له راځو په 1665 کې یو ساینټیسټ رابرټ هوک نوم یو څه نوم یو خانه رابرټ هوک دا رابرټ هوک چې دی په 1665 کې رابرټ هوک د ځان له یو مایکروسکوپ جوړ کړو او دی رابرټ هوک په هغه خپل مایکروسکوپ کې د کارک سلایس تhin سلایس سټډي کو کارک یو بوټی دی ٹھیک شو د هغه بوټي پټې راغیسته او هغه یې پکې سټډي کو یو نری شان سلایس یې پکې سټډي کو په خپل مایکروسکوپ کې د به د خپل مایکروسکوپ کې داسې د هنی کمب لایک سټرکچر وکړو د مچو هغه کم ډډ غږ جي غږ هغې په شانته سټرکچر یې وکړو او دغه سټرکچر چې دی په هغې کې ټایني ایمټي کمپارټمنټس وړې وړې خالی خالی کوټګۍ وې پکې وړې وړې خالی خالی کوټګۍ وې پکې شاباس نو په 1665 کې رابرټ هوک څو کاله کا رابرټ هوک ولګېدو او د څه سټډي کړل سټډي دی thin slice of کارک د کارک یو نری شانتې ټوکړه سټډي کړه under his microscope د خپل مایکروسکوپ کې دا سټډي کړل او څه ولیدل he observed هغه ولیدل honeycomb like structure څنګه لکه honeycomb of tiny empty compartments honeycomb of tiny empty compartments دا ولګېدل د یو داسې غږ شانتې د مچو د غږ په شانتې سټرکچر د ولیدو او په دغه غږ کې څه وخانه وړې وړې کوټګۍ وي پکې څه وي پکې وړې وړې کوټګۍ وي پکې دغه وړو وړو کوټګو ته بیا د یو نوم ورکو سیلولا څه نوم یې ورکو شاباس دغه ایمټي کمپارټمنټس ته د یو نوم ورکو سیلولا څه نوم یې ورکو سیلولا او دغه سیلولا لفظ مونږ ته چې راورسېدو
مونږ ته چې راورسېدو د دې نه څه جوړ شوی سیل څه ورته جوړ شوی خانه سیل د سیلولا نه مطلب دی وړې وړې امټي کوټګۍ امټي سپیسز نو مونږ ته بیا دا لفظ د لفظ سیلولا لفظ چې دا مونږ ته راورسېدو سیل سره ورسېدو سیل شاباس دې پورې پوه شوئ شاباس ها ورپسې د پنځم پوینټ له راځو پنځم پوینټ چې دی یو څو کاله وروستو د 1665 نه یو څو کاله وروستو انټون وین لیوینهوک ما ته د خبره کړو سیکنډ مایکروسکوپ د ایجاد کړو یاد چی تاسو انټون وین لیوینهوک دا یو ډچ نیچرلیسټ ډچ د هالند اوسیدونکو او نیچرلیسټ د نیچر سټډي کو دی یو ساينټیسټ سو خانه ساينټیسټ دی اولنې مایکروسکوپیسټ همو ما تاسو ته ویلو دی اولنې مایکروسکوپیسټ همو دی انټون وین لیوینهوک دا چلو کو د چې کوم مایکروسکوپ جوړ کړو سیکنډ مایکروسکوپ د هغې میګنیفیکیشن پاور هم تاسو که یاد شي نو ما تاسو ته ویلو 250x 2.5 چنده دی خو ګورئ 2.5 چنده او د په هغه خپل مایکروسکوپ کې څه وکتل د فان نه د یو تالاب نه د اوبه راواخیستې قطره د اوبو یو قطره یې راواخیسته او په خپل مایکروسکوپ کې هغه اوبه سټډي کړې نو په دغه اوبو کې پکې ته سمال ارګینیزمز هغه ارګینیزم پکې لړکېدل د ولیدل په حواله کې ګورئ په ګنده اوبو کې هم ځناور شتي دا د په خپل هغه مایکروسکوپ کې اولنۍ سټډي کړې وه دې اولنۍ مایکروسکوپیسټ هم و ټیک ده ښه نه نو انټونی وین لیوینهوک چې کم ارګینیزم سټډي کړل پس کې په خپل مایکروسکوپ کې نو د انټون وین لیوینهوک دغه ارګینیزم لا بیا نوم ورکو انیملکیولز څه نوم یې ورکو انیملکیولز معنی د سمال انیمل څه معنی ده سمال انیمل شاباس نو ورپسې انټون فیو ایئرز لیټر سو کاله فیو ایئرز لیټر یو سو کاله وروستو انټونی وین لیوینهوک दसी चलो को एंटोनी वैन लीeuwenhoek से चले को observed small organisms वाला organism दो कतल बस क्यों कतल दौबोई रागिस्ती पांड वाटर रागिस्ती साला पांड वाटर रागिस्ती अगर पांड वाटर पर माइक्रोस्कोप स्लाइड माने की खौदल और दबे की सौ कतल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दे स्मॉल ऑर्गेनिज्म लबिया यो नूम वर को साला का एनिमल क्यूल सनो में वर को एनिमल क्यूल शाबाश रुस्तु पता वाले गेदा दगा ऑर्गेनिजम्स था कम ची दप उबू की कतलू रुस्तु दी तविया वाले शिवी दी ची दा प्रोटेस्टू सौ खाना प्रोटेस्टू क्लियर ये पूरी पूछ भाई शाबाश बे और तो गो रही द टोल नावल ग्रीक्स दी बटोल नेचुरल वर्ड द डेटा बदी ऑर्गेनाइज कवला एरिस्टोटल दा ख्याल हो कि प्लांट्स और एनिमल जी दी सना सयोबल सर ताल्लुक थी बिया दागी नरुस्तु द 17th सेंचुरी पूरी चाहता हम दा पता नवा कि सिल चिरे दा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ थे शाबाश बिया दा दिन नरुस्तु पर 1665 के रॉबर्ट हुक से चलो को thin slice of car की स्टडी को अंडर हिज ओन माइक्रोस्कोप दखपल माइक्रोस्कोप न लांदे दब हागे की सौ कतल दब क्यों कतल दमचो द गग पशांति स्ट्रक्चर हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर विद एम्प्टी कंपार्टमेंट्स चिपागे के सौ खाना टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स वड़ी बके खानी भी बके दगा खानों न नुम सवर को सिलुला और रुस्तु बिया दीन से जोड़ शो सेल सते जोड़ शो सेल शाबाश बिया दीन रुस्तु शपगम नंबर पॉइंट राजी पके कैमरा के राजी हाँ शपगम न राजी हाँ देखो गोरे लगे ताव कदे तरफ था शपगम पॉइंट ला राजू दगशान राव कर दो शपगम पॉइंट दा दे कि 1809 के से चलो शो पर 1809 के जीन बैप्टिस्टी डी लेमार्क यो बल साइंटिस्टो जीन बैप्टिस्टी डी लेमार्क दा खबर प्रपोज कला चे यो बॉडी तर हाग वक्त पूरी जानदार नशी के दे मुंग नशु विले जी पदे के लाइफ स्टा तर सुम्र पूरी ची दे दगा बॉडी द पार्ट्स द सेल्स ना नहीं जोड़ शवी ऐसा नहीं जोड़ शवी
سیلز نه جوړ شوي. شاباس. نو دا په 1809 کې جین بیپټیسټي ډیلمارک د څه خبره وکړله؟ دا خبره وکړله، دا خبره پروپوز کړله چې تر هغې پورې یو جاندار یو باډي ته مونږ جاندار نشو ویلی تر څومره پورې چې د دې دا پارټس چې دي دا د سیل نه جوړ شي، سیلولر ټیشوز نه وي. صحیح نه؟ سیلولر ټیشوز نه وي. nobody can have life until its body parts are not cellular. That's how we nobody can have life په یو جسم کې ژوند نشي کېدی until تر هغه وخت پورې until they are formed of cellular tissues. تر هغه وخت پورې چې دا د سیلولر ټیشوز نه جوړ شوي نه وي، سیلولر ټیشوز نه جوړ شوي نه وي. وایي چې په یو جسم کې تر هغې پورې ژوند نشي کېدی، یعنې ژوندی ورته موږ نشو ویلی تر څومره حده تر هغې پورې چې دا د سیل نه نه جوړ شوی. یو څیز د سیل نه دی جوړ شوی نو په هغه کې ژوند نشتی، هغه لیوینګ نه دی. دا خبره چا وکړله؟ په 1809 کې جین بیپټیسټي ډیلمارک. چا وکړله؟ جین بیپټیسټي ډیلمارک. شاباس. د دې نه وروستو په 1831 کې رابرټ براون 7 نمبر پوائنٹ په 1831 کې رابرټ براون څه خبره وکړله؟ رابرټ براون باټنیسټ څو خانه برټش باټنیسټ په 1831 کې رابرټ براون دا خبره وکړه. رابرټ براون په پلانټ سیل کې نیوکلیس ډسکور کو، پلانټ سیل کې نیوکلیس ډسکور کو. د وی چې په پلانټ سیل کې یو سنټرل باډي هغې ته څه ویلی شي؟ نیوکلیس. څه ورته ویلی شي؟ نیوکلیس. شاباس. نو ډسکورډ دی نیوکلیس ان پلانټ سیل. په 1831 کې a British botanist Robert Brown discovered the nucleus and plant cell. دې پورې مونږه هیستوري راورسوله. بیا 8 نمبر پوائنٹ لا راځو. 8 نمبر پوائنٹ لا په 1831 نه وروستو په 1838 کې شلیډن جرمن باټنیسټو هغه دا خبره وکړله چې پلانټس چې دي دا د سیلونو نه جوړ شوي دي، پلانټس د سیلونو نه جوړ شوي دي. شاباس. په 1838 کې یو جرمن باټنیسټو او دغه نوم میتیس شلیډن څوک ولکه؟ جرمن باټنیسټو. څوک خانه؟ جرمن باټنیسټو. او د څه خبره وکړله؟ د وی چې plants tissues are the aggregates of cells. Plant tissues are the aggregates of cells. شاباس. د وی چې plants tissues are the aggregates of cells. مطلب د دې خبرې مطلب دا دی چې پلانټس چې دي دا د سیل نه جوړ شوي دي، پلانټس د سیل نه جوړ شوي دي. شاباس. دا د سیل تیوري اولنی پوائنٹ دی. all living organisms are made from one or more cells. دیکھو ګورئ. نو دا خبره وکړله چې پلانټس د سیل نه جوړ شوي دي. یو کال وروستو د دې نه 1838 نه پس په 1839 کې یو بل جرمن زوالوجیسټو د هغه نوم څه و؟ تیودر شوان. څه نوم یې و؟ تیودر شوان څوک و؟ جرمن زوالوجیسټو. او یو کال وروستو په 1839 کې 1838 نه وروستو په 1839 کې دا خبره وکړله چې دا ټول انیملز چې دي دا میډ فرام سیلز، دا هم د سیلونو نه جوړ شوي دي. ټول انیملز چې دا هم د سیلونو نه جوړ شوي دي. لکه د په دې الفاظو دا خبره وکړله چې په انیملز ټیشوز چې دي انیمل ټیشوز آر سیلولر aggregates of animal tissues are the aggregates of cells.
دا خبره وکړه چې د انیمل چې کم ټیشوز دي دا هم د سیلونو نه جوړ شوي دي. نو دا مطلب دا چې انیملز هم د سیلونو نه جوړ شوي دي. اولنۍ خبره باټنیسټ وکړله چې پلانټس د څه نه جوړ شوي دي؟ سیلز نه. دویمه خبره تیوډر شوان زوالوجیسټ هغه وکړله چې ټول انیملز د سیل نه جوړ شوي دي. شاباس. د دې نه وروستو په یو کال وروستو د دې نه 10 نمبر پوینټ په 1840 کې جان ایونجلیسټا پرکاین دا یو بل ساینټسټ دی. جان ایونجلیسټا پرکاین د پروټوپلازم دا نوم چې دی دا یې ورکو لیوینګ کانټینټس اف د سیل. چاله لګه لیوینګ کانټینټس اف د سیل. دی خوا ګورئ جان ایونجلیسټا پرکاین. جان ایونجلیسټا پرکاین. جان ایونجلیسټا پرکاین سے چلو کو د نوم ورکو نیمڈ پروٹوپلازم. پروٹوپلازم نومی د چا د پاره استعمال کو لیوینګ کانټینټس اف د سیل. په سیل کې پکې چې کوم لیوینګ سیزونه دي هغه سیزونه ته دوی سبا ورته وایو پروټوپلازم. سبا ورته وایو پروټوپلازم. شاباس. لیوینګ کانټینټس اف د سیلز لا لیوینګ کانټینټس اف د سیل. جان ایونجلیسټا پرکاین پروټوپلازم لفظ استعمال کو او د چا د پاره استعمال کو په سیل کې چې کم جاندار سیزونه دي هغې له نوم ورکو څه پروټوپلازم. څخه نه پروټوپلازم. په دې چې پورې پوه شوئ دوی چې په سیل کې چې کم لیوینګ کانټینټس دي هغې ته به څه وایو پروټوپلازم. څه به ورته وایو پروټوپلازم. شاباس. د دې نه وروستو په 1855 کې روډولف ورکوف دا یو بل فزیشن دی. روډولف ورکوف. روډولف ورکوف چې دی دا جرمن فزیشن و د جرمني ډاکټر و لکه جرمن فزیشن. او دی روډولف ورکوف دا خبره وکړله د وی اومنس سیلولا ای سیلولا د څه ووي ښه اومنس سیلولا ای سیلولا دا د الفاظو په خپل لینګویج کې دا خبره وکړه. د دې خبرې مطلب دا دی چې نوي سیلونه جوړیږي د زړو سیلونو نه. چې د مخکې نه سیلز یي نو د هغې نه په سیل ډیویژن باندې نوي سیلونه جوړیږي. دا مطلب دا و نیو سیل arise from free existing cells by cell division. دا خبره وکړه چې د مخکې نه سیلز یي نو د هغې په ذریعه باندې نوي سیلونه جوړیږي. دې پورې پوه شوئ. دا هم د سیل تیوري یو پاسولیټ دی تړ پاسولیټ دی. نوي سیلونه به حاله پیدا کیږي چې د مخکې نه سیلونه یي. شاباس. په 1862 کې 12 پوینټ 1862 کې یو بل بیکټیریالوجیسټ و بیکټیریا به سټډي کوله. د هغه نوم و لیوایس پاسچر. څه نوم یې و لیوایس پاسچر. د ورکوف دا خبره ایکسپریمنټلی ثابت کړه. تجربې په بنیاد تجربه یې پې وکړله. هغه وی لیوایس پاسچر وی چې کله بیکټیریا د مخکې نه یي نو حالت نوره بیکټیریا پیدا کیږي. چې بیکټیریا د مخکې نه یي نو نوره بیکټیریا ته نه پیدا کیږي. شاباس. نو د څه ووی د لیوایس پاسچر په 1862 کې لیوایس پاسچر دا بیکټیریالوجیسټ څوک بیکټیریالوجیسټ لیوایس پاسچر بیکټیریالوجیسټ 1962 کې لیوایس پاسچر یو بیکټیریالوجیسټ او د لیوایس پاسچر څه خبره وکړله. لیوایس پاسچر وی چې کله د مخکې نه بیکټیریا یي نو د هغې نه بیکټیریا پیدا کیږي. نو د ایکسپریمنټلی د روډولف ورکوف دا خبره یې څه کړله ثابت کړه. شاباس. نو موږ داسې وایو چې هی ایکسپریمنټلی proved the statement of Workhoff. د ورکوف دا سټیټمنټ چې د دې لپاره د ایکسپریمنټل ایویډنس پیدا کړل. دې پورې پوه شوئ. شاباس. نو دې خوا وګورئ د دې دومره هسټري په شا باندې دا خبرې دي. د دې دومره هسټري په شا باندې
دا درې پوینټس دا درې پاسولیټس چې د سیل تیوري دي په دې په شا باندې دومره هسټري ده د دې دومره تاریخ نفس د جرمن باټنیسټ او زوالوجیسټ چې دي شلیډن او شوان دی شلیډن او شوان چې دی سیل تیوري پیش کړه سیل تیوري چا پیش کړی ده خانه سیل تیوري شلیډن او شلیډن اینڈ شوان دی ولګېدل دا دومره تاریخ چې دی دا دی راواغېستو دا اولنۍ نه واخله تر د دې ځي پورې او دی بیا سیل تیوري پیش کړله هغې کې اولنۍ خبره all living organisms are made from one or more cells دا خبره چا کړې وه ټول جاندار به د یو سیل نه یا د ډیرو سیلونو نه جوړ شوي دا رابرټ براون دا چا کړې وه دا شلیډن او شوان کړې وه شلیډن دا خبره کوله چې ټول پلانټس چې دي هغه د څه نه جوړ شوي دي سیلز نه جوړ شوي دي شوان دا خبره کوله چې ټول انیملز چې دي دا د سیل نه جوړ شوي دي ټول انیملز دا سیل نه جوړ شوي دي نو پلانټس او انیملز لیوینګ ارګانیزمز نه دي نو اولنی پوینټ خدا و دویم پوینټ څه وایي سیل از د سټرکچر اینڈ فنکشن یونټ آف آل لیوینګ ارګانیزم نو دا دومره هسټري چې دوی سټډي کړله نو دوی په دې پوینټ باندې ورسېدل چې دا اصل کې دا فنډامنټل یونټ آف لایف چې دی ما تاسو ته ویلو 17 سنچري پورې چاته دا پته نه و چې دا سیل فنډامنټل یونټ دی نو دا په دې بنیاد باندې دی دا دویم پاسولیټ پکې کېښودو چې سیل ایز د سټرکچرل اینڈ فنکشنل یونټ آف لایف ٹھیک شو دریم پاسولیټ نیو سیل ارایز فرام فری ایگزسټینګ سیلز بای سیل ډیویژن نوي سیلونه هله پیدا کېږي چې مخکې نه زاړه سیلونه یي هغه زاړه سیلونو کې سیل ډیویژن وشي او نوي سیلونه ترې را پیدا شي دا خبره دوی په کم بنیاد باندې وکړله روډولف ورکوف او لیوایس پاسچر په دې خبرو باندې روډولف ورکوف څه ویلي وي نوي سیلونه هله پیدا کېږي چې مخکې نه زاړه سیلونه یي دا سټیټمنټ دی که نه دی شاباس د دې خبرې له ایکسپریمنټل پروف چا ورکو لیوایس پاسچر څه وی بیکټیریا د ایکسپریمنټلی دا ثابته کړله چې مخکې نه بیکټیریا یي نو هله بیکټیریا پیدا کېږي یو لوښی دی یو کنټینر دی چې هغه کمپلیټ د بیکټیریا نه پاک دی باغې کې بیکټیریا نه پیدا کېږي بیکټیریا هله پیدا کېږي چې د مخکې نه بیکټیریا یي او بیکټیریا ون سیل دی که نه دی شاباس ون سیل ارګانیزم دی که نه نو دوی دا خبره وکړله چې نوي سیلونه به هله پیدا کېږي چې مخکې نه سیلونه یي ټیک شو پوه شوئ داسې د پوینټ یا داسې خبره پکې شته لږ دا کیمره دې طرف ته راوګرځوه داسې پوینټ یا داسې خبره پکې وي چې تاسو یې پوه نه یي ما نه تپوس وکئ any question شته شاباس thank you